علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده ملت سهارا فاونډیشن او دغه رضاکار همیشه د په خپل علاقې کې مختلف کارونه په تور رضاکارانه سره انجام ورکوي. مو خپل علاقې کې یو بلډ بانک لرو چې هغه کې مو سره 50 نه باو تلسیمه پیشنټ دي او د سره د علاقې کې څومره هم ډیلیوري کیسز کیږي یا زخمیون کیږي یا اکسیډنټ واقعیا کیږي نو په دې صورت کې په لور سنټرل کې چې څومره هم مریضان دي هغه ته د وینې رسایي او د وینې ورکول د ملت سهارا فاونډیشن یو اهم ذمہداري دي. د سره ملت سهارا فاونډیشن یو دغه رضاکار په علاقې کې هغه مریضان څخه منټلی ډسټرب شوي یا د نشو د وجنه یا د حالات وجنه دغه کانسلینګ او د علاج لپاره مو مختلف هسپتالونو ته غلیګو ولنټریلی هغه ته د سرویس مو ورکوم. لا تر اوسه پرې مختلف ډېر په کپی تعداد کې مو مریضان ستولي چې هغه کې زیاتره مریضان نارمل حالاتو ته هم راغلي دي. د سره ملت سهارا فاونډیشن په خپل علاقې کې هغه بچي چې هغه یتیمان دي یا هغه بچي چې دغه والد صاحب معذور وي یا هغه بچي چې دغه والد صاحب قیدي وي مطلب عمرقید وي یا هغه بچي چې دغه والد صاحب ډرګ مطلب په ناشو کې وغیره کې نو مطلب اخکې مشغول یعنی دا نشي کوي او هغه د خپل بچیو د تعلیم مطلب خیال نشي ساتلی. هغه لپاره مو مختلف سکولونو کې خبرې کړې هغه سره مختلف انسټیټیوټ سره مو هغه سره ویزیټونه کوو او سره نستای لرو بیا هغه لپاره هغه سره د اډمیشن خبرې کوو. مو خپل ټول ملګرو ټول ته دا یو سپیشل ریکوست دی چې هر یو سړی غواړي چې مو بچای په معاشرے کې یو خانما ولري چې مو بچای په معاشرے کې ښه تعلیم ولري خو دا هر یو هغه بچای نشي کېدلی چې هغه یتیم وي. مو په معاشرے کې همیشه لپاره منشیات تعلیم سره د تربیت نه هم پاتې کیږي او باید هغه ماشوم باید څه کله هم رکټا شي بیا د کاله لپاره یعنی د مور لپاره هم د چند گاوند لپاره هم د کلی کور لپاره د خیر والا ماشوم نه بلکې هغه بیا د ناپراتو والا د جګړو والا د مسالو جوړونې والا یعنی هغه د ماشوم رکټا شي چې هغه تعلیم سره تربیت نه هم ډیر وریا پاتې شي. چې موږ په دا ټول علاقې کې چې هغه 4 لک نه یبو بدیل یعنی ډیره زیاته دلته مو یتیم خانه نه لرو نه د یتیمانو لپاره چې د انسټیټیوټ لرو چې هغه کې یتیمانو لپاره مطلب په زیات تعداد کې یتیمانو لپاره بچي سبب کوي. یک دوه سکولونه شته دي پرایویټ هغه کې څه خاص کوټاوي د یتیمانو لپاره خو هغه هم دومره یتیمان نشي خستلای چې هغه مطلب هغه برداشت کولای نشي نه دی واجب نه مو سره زیاتره یتیمان د سبق نه پاتې کیږي. یتیم کومو هر زاویه سو ګورو یتیم دی هغه سره خېګړه کول دا د انسان خپل خېګړه دی هغه سره رحم ملا کول دا د انسان خپل ځان سره رحم ملا کول او په یتیم باندې شفقت کول دا د خدای او د خدای د رسول د خوشلون یو لوی ذریعہ ده. مخبل ټول خلکو ته سپیشلی پیغام ورکو که تاسو په علاقې کې د سواړه مشمون لارو صدغه عمر 10 سال یو 10 سال عمر لږ زیات هغه ته مو مختلف متاخه A1 سکولونو کو خستند سکولونو کې هغه ته مداخله ورکول شو او بچو ډاکومنت جوړون کو یا دغه بچو ته مختلف مطلب فیلډ کې یا دغه کوم ډاکومنت دی یا هغه د نور کوم مشکل وي په هغه کې هم ملت سهارا فاونډیشن ایمو ملګری به سره پرپور تعاون کوي. نه د سمشمون څه تاسو ته معلومي په خپل علاقې کې چې هغه یتیمي سپلوري مړي یا دغه پلور قیدي وي یا دغه پلور د سی وي چې مطلب ډیسیبل وي معذور وي یا دغه پلور مړی وي یو مور مړی یو دواله مړی وي نه دا رقم اعتماد که تاسو په معاشرے کې ملوي نو برای کرم تاسو ملت سهارا فاونډیشن کوم آفیس ته انیس هاسپټل سیکنډ فلور صدا تاسو ته ویزټ وکړو تاسو الته روش تاسو ته په سکرین باندې مو نمبر هم شته تاسو د سره هم رابطه کولای شو نه دا رقم اعتماد که تاسو ته چې ته هم ملويږي هغه تاسو وروستل شو دلته مو سملواله شو په قاعده به دغه ډیټا موټول سبمیټ کو او بقاعده د هر مشوم خپل فایل جوړو بس مو سره څومره هم مته انسټیټیوټ دی کوم هم سکولونه دی او لپاره په اډمیشن لپاره भरपूर کوشش به هم کو ان شاء الله مو هغه سکولونه کې د ښه تعلیم سره او ښه تربیات به هم لري. دغه مشمون چې یتیمان دي دا به ان شاء الله مو بچیو په شان څه لکه سبق وای د مو بچیو په شان به خسته مستقبل ولري او دا به ځین سمو لپاره د خدای او د خدای رسول خوشلوین لپاره یو لوی هم ذریعہ هم جوړیدل شي. بیا هم د ټولو ملګرو ډیره مننه خدای دې وکړي چې تاسو په د خیر کارونو کې مو سره خپل تعاون جاری وساتئ. ډیره مننه.